د څلورو کسانو په شب قدر کې هم بخشش نه کیږي چې د الله جل شانه د انعامات او رحم لکه د سمندر په شان چپی وي او جهنمونه بند جنتونه کولاو هر رو جماعت ټیم کې په لکونو خلق د جهنم نه خلاصيږي جنت لو ولا سازيږي سرکل شیطانان قید شي جنتونو له خوشبويان ورکول شي یو عجیب جی د الله رحمت په جوش کې راغلي دی میاش کې او کله چې د شب قدر شپه شي نو جبرئیل علیه السلام داسې د جمګټې سره د فرشتو راشي د ډېر کثرت تعداد سره راشي او خانه کعبه مبارکه په سر باندې یو شنه جنډه دغه ولګوي وي خورې شي ځای کم دی چې عبادت گزاري په خیرونه ورته کوي مصابحه ورسره کوي نو دا په ډېر استقبال کې دا شپه تیر شي نو نبی علیه السلام فرمایي کله چې جبرئیل علیه السلام وایي نو فرشتې به ورته عرض وکړي جبرئیل لږ خو خبر که کنه چې دا نبی علیه السلام د امت باره کې الله څه ووي موږ خو ډېر په استقبال باندې راغلي یو ډېر په عجیبه جشن باندې راغلي یو ډېر د رحمت شپه تېره شوه آیا ټول یې وبخل څه چل یې ورسره وکړو نو جبرئیل علیه السلام فرمایي نبی علیه السلام فرمایي وایي څلور کسان نه دي په دې شپه کې د دین علاوه الله ټول معاف کړه الله اکبر نو صحابه ودرېدل ای د الله رسوله دا خو راته یاد که دا بدبخته څوک دي چې په دې شپه کې هم الله دوی باندې رحمت ونه کړو او دوی جنت ته لا نړل دوی د جهنم سکروټې یو قسم له سازې شوې او د الله رحمت دوی معاف نه کړه دا کومه ګناهګانې دي نو ګوره دا یو خو دومره عام نه ده خو دا درې نه دي زه د یقیني خبره کوم ما ورته ټولې راغستي یو لاول زه پسې تاسو ټولې ما ورته راغستي یو نو لاولنۍ څه ده جي نو صحابه د الله رسوله موږ ته وښایه دا کم ګناهګار دي چې دې نه موږ ځان بچ کړو نبي علیه السلام ورته فرمایي یو عددي شرابي دی چې هر ټایم په شرابو کې مست دي دې چې د ګناهونو جرړه ویلې شرابو ته جي دویم جي الله اکبر د مور او پلار نافرمانه ډېر زه وینم جي چې کله دا بوډاګان شي جي بیا دې فوټبال ساس کړي یو تپاس کوي بلې بل تپاس کوي په دوايانو جګړې په بسترو باندې جګړې یو مشر الله ورغلی وم او چې مې وکتل یقیني د هغه بسترې ته مې وکتل په هغه کمره کې هغه بدبو ته مې وکتل ای مې مشره بس مې الله دې پتا باندې رحم وکړي نو یو د مور او پلار نافرمانه پوه الله دې ټول اولاد له دا توفیق ورکړي چې د خپل مور او پلار خدمت وکړي دویم دریم رشتہ داری ختموونکی الله اکبر کبیره رشتہ داری ختموي ګوره زموږ سره چې د چا نه لګي مونږ وله ورشو حسن رضی الله تعالی عنه د خپل یو میرنی ورور د هغه سره نه لګي شوی وه اوس دا میرنی ورور ورته خط لیکي د خنیفه د مور نومو خط ورته لیکي ای حسن زما وروره تا ته خو پته ده که نه زمونږ نیکه مونږ ته دا خبره کړې ده چا چې وایي د چا سره نالګي شوي او چا پهل وکړو څوک ور مخکې شو هغه ګوره درجه یې وړه حسنه ګوره زه تاله در روان یم خو زما او ستا نالګي شوې ده زه تاله وایي در روان یم ګوره کو تاله درلمه نو زما درجه به ګوره په تا باندې سیوا شي او زه دا نه غواړم چې د حنیفې د زوی درجه د فاطمې په زوی باندې سیوا شي داسې چلو که ته ماله راشه تاریخ لیکي حسن صاحب خپل بخپې سر توره او په کټ کې ناس او کله چې هغه خط وکت نو په منډه خپل اور له لاړې او ورته رغاړه وته جناب په دغه شهزادګانو کې هم ګیلې مانې راغلي دي صحابو کې هم ګیلې مانې راغلي دي خو داسې نه چې بیا خبره ختمه او بیا تعلقونه ختم او په کلونو خبره نه کیږي بیا په یو کور کې د خپل خور سره درې څلور کاله خبرې څوک نه کوي یاران دوستان بیا د یو بل نه مخونه پټوي د یو بل غم خادیانو کې نه کینو نو دا ډېره خطرناکه خبره ده او دریم جي څلورم کینه ساتل بغض کینه او بغض ساتل اسې دې کس ته زمونږ کار کیږي اسې مونږ وایو چې دا ولې دا دومره مخکې تللی دی او حالانکه زموږ پکې هېڅ نه نو کینه ساتل نو غرض مې دا دی جي زموږ چې څومره خپل منځ کې توړ پوړ دی که نه د الله دپاره مونږ ورشو په دې کې چې الله کم عزت ایښی دی که نه الله اکبر مونږ پې خپله غاړه ازادو د خپل زړه نه ورته مونږه خیرې میرې لرې کوو
نور د هغه کار دی که هغه موږ سره ساتي او که نه ساتي خو موږ به د خپل زړه نه خیره لرې کوو بیا هغه ګناهګار دی موږ به ګناهګار نه دی وګوره یو حدیث مبارک کې راځي چې د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ عملونه پیش کیږي هر کله چې د چا نالګي که نه نو دا سیټ ته کوي د دلا کیس وي موږ نه لړاوو د باره کیس نه وایو چې 3 ورځونه اخوا شي ګوره بیا ډېره غټه ګناه ده ښه نو غرض مې دا دی چا څومره نالګي شوې ده یو کس پکې راپاسي د هغوی روغې وکړي موږ چې روغه وکړه که نه الله اکبر د دې لوی اجر دی نو خپل سینې موږ ټولو خلکو ته صفا کړو ګوره زموږ بخشش نه کېږي ګوره په روژه کې بیا زموږ بخشش نه کېږي او خپل مور او پلار خدمت یې وکړو جي ښه هیرې دي یقیني بس او دا بوډاګان چې شي که نه هیرې دي سا دي شي هیرې صحیح دی انشاءالله